بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. پروګرام د یتیم او سر اعظم تاسو د اخلاص خادم الیاس سهارا ملګرو راغلی و لډن ډیری ته او بیا یو داسې کور لراغلی یم، بیا یو داسې درد لراغلی یم، بیا یو داسې در لراغلی یم چې الته کې هم درد دی، الته کې هم سړکې دي، الته کې هم چغې دي او معلومات او جایزه خو به یې تاسو اخیستې وي ځکه چې زما په شا دا نیمګړې نیمخوا دروازې، دا کاږه واږه غورځېدلې دیوالونه، دا د دې کور حالات دا وایي. په خپله دا حالات بیانوي چې بیا یو داسې ځای ته د اخلاص اداره راغلي، بیا یو داسې کور له د اخلاص ټیم راغلی دی چې هلته کې هم درد دی، سړکې دي، چغې دي، دردونه دي، هیڅ نشته. کشتنو په دې کور کې ډېر زیات څه دي، غمونه او دردونه ډېر زیات دي. وایي زه به دې کور ته زمونږ سره اوسئ چې څومره درد دی په دې کور کې، کمی سختي به دې بچیانو تېرېږي، هغه ټول به تاسو ګورئ زموږ سره په دې پروګرام کې. ښه نو د کور اندازه خو به تاسو ته لګېدلې وي، د دیوالونو نه، د دروازو نه، د کمرو نه او د هغې نیمګړې نیمخوا برګو نه چې کوم د دې کور حالات بیانوي، کوم د دې کور د هر یو دیوال، هر یو ګټه، هر یو ځګې، هر یو لوښی څنګه نیمګړی دی، څنګه زنګونو خوړلی دی. همداسې حالات به د دې کور دننه ګورو چې آیا د دې بچیانو دا ژوند څنګه دی، زموږ د هغې خور ژوند څنګه دی، کومه چې په دې کور دننه ژوند کوي د اوو بچیانو سره. دا بچیان په څه باندې راغټېږي، د دې بچیانو د ژوند ضروریات، د دې بچیانو د اخترو خوشحالۍ، د دې بچیانو نورې هغه خوشحالۍ کمې چې زموږ او ستاسو د بچیانو وي. په دې کور کې زما په شا باندې دا کمې ټپکې که تاسو ته مراعات به یې راواخلي نو دا هم د دې خبرې یو واضح ثبوت ورکوي څه ډېر دی او که نه دي، خو د اوبو خو ماته یو ډېر غټ قلت ښکاري ځکه چې دا ټپکې به تاسو ته ښکاري. او د دې کور هر یو دیوال ته او هر یو منظر ته چې ګورم نو ډېر زیات پیکه دی، ډېر زیات پیکه دی. ولې چې کله به کور کې پلار نه وي، د بچیانو په سر باندې د پلار سوری نه وي نو هېڅ په هغې کور کې نه وي. خپلو خور نه به تپوس کوو، دې بچیانو هم یو څو تپوسونه کوو. راځئ زموږ سره. کاکا څه دی نوم دی؟ سارا. سارا سکول ته ځئ بچی؟ څوم کې؟ څلورم کې. ابی کور ده بچو؟ دې کور کې نور څوک څوک دي ستاسو سره؟ رونه خویندې. ښه قدرمندو د ظاهر شاه ورور په کور کې ناست یم، څنګه چې تاسو د بهر نظاره ولیده دې بچیانو حالات هم ولیده، زموږ سره هغه خور هم ناسته ده. د دوی نه به هم یو څو تپوسونه کوو د دوی د ژوند په اړه چې زموږ د دې خور دا ژوند 4 کاله وشو، خاوند په حق رسېدلی دی. دا ټول واړه واړه بچیان دي، په دې کې زموږ 2-3 خوریانې داسې دي چې هغه موږ په ریکارډینګ کې هم نه نولې څه د مجبورو له وجې. خو د دې خپلې خور نه به تپوس کوو چې دا 7 بچیان په څه باندې راغټ کړل او د دوی په ژوند کې څه تېرېږي. السلام علیکم خورۍ. وعلیکم السلام. خورۍ دا راته ووایه د ظاهر شاه ورور د مرګ څومره وخت وشو او په څه وجه باندې هغه مړ و، څه مسله وه؟ هغه څلور نیم کاله وشو، ټیک ورته شوی و. ناڅاپه ورته ټیک وشو، هغه کې 3 بجې وي او دا بچه نیم ته مې اواز وکړو، هغه راغی هسپتال ته ویې وړو او هغه چې مونږ لاړو څنګه نو ټیک دی، بیا یې د پانګونو پورته 2 وخت دی، بیا نور پخې نه و، بس دی هغه مړ شو. بیا راسره څوک هم نه و، بیا هغه دور ټلیفون یې وکړو، بیا مې لیور راغی نو بیا غاړې راوستو نو بیا راوستو، څنګه په کور کې څوک هم نه و. هغه ما ته یې زما سره مزه وایي، ما کچ وچې زما سره مزه، زما واړه واړه بچي دي، څه په وجه نه بوتلې خورۍ چې کور خوښې دی؟ خوښې دی، ما بچي به څوک، ما بچي خو ډېر واړه دي. کور خو تاسو ته د ټول عمر خوښې پاتې نه کړو خورۍ؟ ولې نه، د ټول عمر زیاته خوښې پاتې. زموږ کله بیا څوک مونږ به ډېر په کور کې یېرېدو، کچن روډ دی و، راتلو شپې له راله هغه به تر 1 کال سملاستو، بیا په میده در راتلو، اوس مونږ یې کې واسې سملو، هغه به ډېر یېرېدو، هغه چېرته نه وو یوازې شوي.
موږ له ډېر ښکلی وخت راباندې تېر شوی و هغه وخت اوس نشته دی هغه به سپلای جوړولې خو په موږ ښکلی وخت تېرېدو هغه چې مړ دی نو زمونږ اوس خپل یاکو پردي خو لکه داسې هغې په شانتې وخت زمونږ نه تېرېږي دا چا سره خو کې لکه دغه کوي خو لکه د هغې په شان خو مونږ نه یو دا واړو بچې دي خو ډاکټر له تلل شي نو ګاونډي ته ویمه خو په خپله ناجوړه شم لږ پرېشر مې ډېر زیاتېږي په دې ګرده باندې مې درد راځي پرته غاښونه کوم په ملا کې مې سم دردونه ولګېدل دا واړو بچې مې چې نه کوم نو کار نه کېږي چې کوم جو مرضي شومه زه خو خپل ته ډاکټر لم نه وم بوتلې وې بېسه ډاکټر نه وای د خلکو یو ډاکټر نه خلک ستر ماته د دویم نه خلک نه ماته اوس زه دې شوم چې څوک چېرته یادوي خورای اوس خو څنګه چې تاسو وی هغه وینا دا وه چې هسپتال ته را سره مزه کور خوښې دی زما واړه بچیان دی خو د عمر ستاسو کور خوښې پاتې شو خو دا کم ماشومان چې دي د دوی د اختر د دوی خوشحالیانې د دوی د سکول د دوی جامه پیزار خرچ خوراک په پرتوغاښونو کې به څومره پیسې پیدا شي چې په دې باندې هر څه کېږي خورئ دې باندې 800 روپۍ راوړم چې 1500 ته جوړېږي نو هېڅ پې هم نه کېږي خو بس هغه وخت یې تېرېږي نو ښه خورئ کوم چې تاسو وایئ پرتوغاښونه د 800 روپۍ وړی راوړو 1500 ته جوړېږي نو دا د 1500 دا پرتوغاښونه په څونه وخت کې کېږي او په څونه وخت کې خرڅېږي زه ټیک یم 1500 ورځو کې هم کولی شم چې نه یم ټیک چې په میاشت کې کېږي نور خو څنګه د قحل دی نه څه نور نشته ټیک یم بیا خو زر زر کوم واړو دي سکول ته لاړ شي څه ناسته یم پرتوغاښونه کوم څه خوښې پورې جو وخت یې تېرېږي نو پرتوغاښونه خرڅېږي خورئ خرڅېږي دلته نه خرڅېږي وچ ته مې خور د جا غیراله وچ ته وړي هغې ګیره 300 روپۍ درځم ورکړي چې 200 وړی 300 روپۍ درځم خرڅ کړي 100 روپۍ پکې ګټئ اوس هم زه چې رادننه شوم زما د هر څه نه اول په دې کړکۍ باندې نظر ولګېدو کمې کې چې تاسو 3 پرتوغاښونه دا وخت یو ځای اچولي ده په هغې باندې کار کوئ نو پته راته ولګېده چې د دې کور هم د ټولو نه غټه سرمایه هم دغه کړکۍ ده هم دغه پرتوغاښونه دي داسې ده خورئ دغه خبره ضروري نه تاسو چې راتلی ما د پرتوغاښونه مې د لاسه کېښودل نور خو ځکه چې زوی مې دی جوړ چې دی خو لا ټیلرۍ ته مې کېنولی خو څه نه شي کولی هغه ځان له سکول ته ځي مدرسې ته ځي صلاح کولی نه شي خو پرتوغاښونه وکړم چې څو شي یو چېرته کې څوک رال څو راکړي چې هغې که نه نشته نور څه دا ماشوم دی د پیسو د وجې نه پاتې دی ناجوړه دی او ډاکټر ته ملا خو ولې هم نه دی ننې وه ماته مه ورځ ده د باندې څه چل دی پې خورئ کانکړه جانکړه پې راغلي کانکړه جانکړه پې راغلي ده نو ټول پولی شوی و ته به ډېره زیاته راتله ما به نیمه نیمه ګولی ورکوله هغې ته به دې ته به لاړه داسې ډاکټر له دې بوتلی نه دی کومه جانګړه چې بیا د علاج یې نه دی شوی نه نه یې دی شوی نه نور علاج مې ول نه دی کړی خو دغه نیمه ګولی به مې ول ورکړه چې ته به بیا د هغه وخت لاړه نو اوس هم لکوټې لا مړاوي شوي دي خو ښه نه دی ښه ملګرو دا بچنګې چې کوم تاسو ته ښکاري نو د دوی جانګړه ده او زموږ دغه خور وینا دا ده چې د پینډال ګولۍ به مو له 2 وخته نیمه نیمه ورکوله د دې د لاسه به له ډېره زیاته تبه راتله چې تبه یې قابو وي خو هغه دانې پې هم هغسې دي د هغې علاج د دې بچي نه دی شوی ولې علاج به څنګه وشي 800 روپو چې کوم بنډل وړی راځي د هغې نه 1500 جوړېږي په 15 ورځو کې خو په شرط دی چې زموږ دا خور صحیح وي او کښېني ورته ولې چې 4-5 درځنه پرتوغاښونه کول دا آسان کار نه دی دا ډېر زیات ګران کار دی او بیا په هغې کې 800 روپۍ ګټه خو پاتې کېږي خو په شرط دی چې خرڅ شي نو په هغې 800 به په 15 ورځو کې یوه بوجه یې وړو شي
د بچی علاج به د کم طرف نه کیږي د بچی ډاکټر به د کم طرف نه کیږي او د دې کور نور ضرورت به د کم طرف نه کیږي کاکا څنګه ولې ژاړې بچو په ګردو درد دی سب ګردو دړې بچو څه مسله ده ګیټه یې راپکې ګرده کې دې ګیټه دي نو علاج دې ځان نه کړی ډاکټر له تللی بچې څه یې درته ویلي پلار چې جام دی وځوته وم پلار چې جام دی وتلی وی ډاکټر له بیا نه یې تللی دا خو 4 کاله شو بچې ستا د بابا د مرګ 4 کاله اوس بیا ډاکټر له نه یې تللی د هغې ګیټو سره څه وشوه درد ما باندې راځي څو ګیټې دي پکې بچې نه چې کله د ګیټو درد پته راشي بچې الله دې په هېڅ چا نه راولي دا خو ډېر ګران کار دی نو بیا ورسره څه کوې بچو دا خو 4 کالونه چې ته دغسې یې که نه چې کله به تا درد راشي یا سکول کې یا بهر لوبو موبو کې کور یې نو څه ورسره کوې بیا روبین دوایي راکړه نو بلوبرین دوایي خو د هغې ټایم درد ښه کې بچې دا خو د خبرې حل نه دی کېږي به څه اوس به زه هم مکتبې وې که مې پلار راته ژوندې وې ما به خیر ولې غوښتلو زه به ولې لیونې وې دا چې هر څه رانه پاتې دا چې هر څه نوم دی بچو برهان برهانه سکول ته ځې بچې څوم کې اول کې ته ولې ژاړې بچې ارماني خبرې پلار چې و په ژوند کې ډېر خوشحاله وې بچې څه کار به یې کو سپلای به یې جوړولې ډاري مشوره دا نو د لاسه دې وجود ټول سوځي بچې علاج دې نه دی څه کړی سکول ته چې ځې بچې د سکول جامې پیزارونه هر څه برابرېږي که څه کمې پکې راځي اوس دې د سکول څه نشته جامې مې لاندې شو خپلې دې وې که چا درکړې وې چا راکړې وې هغه در باندې اوس لنډې نورې جامې نشته کله مور مې شي ناروغه وړه خور مې شي ناروغه طبیبانو وس مې نه وي وایم څنګه به شي روغه ته سکول ته ځې بچې څوم کې دریم کې ولې ژاړې بچو خدای خیر راته راپېښ کړي پلار مې ځواب وایم پلار چې په ژوند کې نه وي بچې کورسونه پې کوي ژوند څنګه بیا تېرېږي خپه نه بیا سنې هېڅ هم نه بیا به کور کې چې کله پلار نه اوس څه نشته بچې ستا چې بل ځل راځم تا له څه راوړم سیکل سایکل ته خفه کېږې بچې بل ځل چې راځم تا له سایکل راوړم نور درله څه راوړم تا له به سایکل راوړم ښه بچو بل ځل له ښه خورې د ماشوم وایي زمونږ په ژوند کې غټ خواهش د سایکل دی د څونه وخت نه دنه سایکل غواړي چې پلار یې مړ دی وړو سره ویني جو دی غواړي اوس یې هم ژړل وایي ما له سایکل بهلې په اختر کې به ځان له پیسې جمع کړم واغل اختر کې ورسره د کم راځي مال دې ضایع وباسه شفق جانه چې خطر د دې ماشوم چې دا کومه خبره وکړه د ګردو ده که نه خورې د دې څه مسله ده څومره تکلیف یې چې سکول ته لاړه شي او راځي چې وایي بس راشي وایي تړ دی را باندې بس ته یې سمه هغه ځای ته ګیله کې وایي مې وایي نه شمه په سر تشي باندې مې دړ راغلی بیا ول سر پروپین ګوله دوایي ورکړم لږه سمله نو ټیک به شي لږه سملې بیا سبق له ځي نو لکوټې ګزاره یې کړي نو ایسرې مسترې خو څوم وله نه دي لا ایستلي پلار چې جم دی وایستلې وه وله بیا هم نه ده بوتلې پلار د خلکو نه ما ته خو څه معلومه نه دي نه چېرته تللې وم
هغه پټغېله کې ماته د اسرائیل څخه هم نه دی معلوم چې دو پلار چې به دونه جوړ شو نو پلار به یې بوتللو چېرته په خپله به هم نه جوړه شوم نه یم چېرته تلي دلته ډاکټر به هلکه ورته راوستو څنګه ډېر د غریبۍ ژوند و خو خپلې تېرېده د کور مو خپل دی خورئ نه کور خو خپل نه دی پردی دی مخکې به یې رانه هغه اخېسته 6,000 کرایه به یې رانه اخېسته بیا چې هغه مړ شو 8,000 یې کړه اوس رانه کله 10 کله 12 وایي 12 پر هر لا کوي 12,000 روپۍ د کال 12,000 روپۍ کالي دی خو ټول خراب دی دغه یوې کوټې کې دا شاته دیوال هم لوېدلی دی نیو په بله کوټه کې هم لرګي بشمات دی ټول کور هم خراب دی خو پردی دی نو څو بېوسې شي او څو پردي جو ښه شان ناست وي پکې الله وخت تېری نو خورئ زموږ یو تنظیم دی اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن چې په هغې کې د دنیا د ګوټ ګوټ نه ډېر غیرتمند مسافر ډېر تکړه ډېر ښایسته خلک دی او ښایسته او غیرتمند مسافر ورته زه ځکه یم چې انسان د خپل کور نه د خپلو بچو نه علاوه په یتیم بچي او په داسې خور ودرېږي نو زه یم چې دا د نن سبا دور د ټولو نه یو غټ مجاهد انسان دی هغه خلک موږ له پیسې رالیږي وایي د داسې خلکو د داسې خویندو د داسې بچیانو ډېرې خوشحالۍ زموږ سره شریکې کوي چې کوم موږ په سکرین باندې وینو چې د هغوی ژوند ډېر د سختو سره وي هغوی د طرفه حالن خو دا پیسې دله در کومه په دې خو د ټول نه مخکې دا بچی بوځه د دوی علاج پې وکړه دا کاکی پې بوځه چې څه د کور ضرورتونه یې پې وکړه ډېر زر دی چې بیا به راځم د خیره سره د دغې بچي را سره سایکل هم قرض دی به ورته راوړمه او ستاسو سره به د هغې مسافرو ډېرې زیاتې مرستې شریکومه څه وینم د هغې خپل وروڼو ته به څومره دعاګانې کوئ او څه تمنا هم درته څه غوښتنه هم دې ده ډېره دعا بخته کوو چې څنګه سره څوک ښه کوي نو خدای د هغو سره ډېر ښه وکړي ستاسو سره دې خدای ښه وکړي الله دې اجر په دواړه جانت درکړي خدای دې سره ډېر ښه وکړي د هغو سره دې خدای ډېر زیات ښه وکړي چې څوک څنګه سره ښه کوي دغه خو غریبي ده د خشن واړو ماشومانان دي چې څوک را سره لږ ښه وکړي ورته ډېره دعا کوو لږ خو څوک سوړینګلې راوړي ورته دعا کوو دا والله ستاسو ډېره والله ستاسو ډېر امداد دی وړوینګلې نه نو څوک راوړي ورته خوشحاله شو دعا ورته وکړو چې خدای دې سره ښه وکړي زما واړو به پوره ډوډۍ وخوري چې بل ځل راځم تعالی سره وړم स्कूल बैग को تاسو له هر سره وړم سکول بیگ کپړې پیزارونه هر شی به درله وړم ښه صحیح شو او انشاءالله چې تا کوم د علاج دی کوم د ډاکټر مسله ده هغه به هم که خیر سره حل شي اوس ښه الله به یې حل کړي خپل ترګان په دعا کې یاد ساته ښه ښه ملګرو بالډین ډیری کې پروګرام د یتیم اواز به تاسو کتلی وي کم درد و کمی سورې وي کمی چغې وي کم دردونه دي په دې کور باندې هغه ټول به تاسو کتلی وي اکثریت پروګرامونو کې موږ تاسو سره شریکو چې په دې کور کې 7 ماشومانان دي خو ناس 4 وي یا 5 وي ولې وي د هغې زه نن ستاسو سره یو خبره وضاحت وکړم په دې کور کې یو بچی زمونږ داسې هم ده چې د هغې کویدن خو شوی دی خو د واده د هغې له هېڅ جوړ توړ نشته ولې چې یو خور 700 روپۍ په یو میاشت کې پرتواخونو کې ګټي نو هغه به په هغې باندې کور له رزق ګټي او که د هغې بچی د واده پروګرام یا جهیز یا څه به پې کېږي داسې مور ته زما سلام دی زما سلوټ دی چې په دومره سخته کې هم خپلو بچیانو ته همت نه بایلي او د خپل کور مخ په وړاندې په یو داسې امید باندې ناسته ده چې زما دا بچیان به راورسېږي او ما پسې به الله تعالی خوشحالی راولي دې نه علاوه یو بچی بل هم ما د دې ریکارډینګ نه پاس او د 14 کالو یو بچی چې د 9 جماعت طالب العلم دی وایي هسې نه چې په لاره کوڅه کې ما د دې کور کلي خلک ویني او ما ته پیغور وکړي چې ته خو په ویډیو کې راغلی وې یا ستاسو ویډیو شوی وه نو ډېر خلک الحمدلله هم د دې ویډیو په ذریعه باندې لا تعداده کورونو سره داسې مرستې وشوې چې د هغې بچیانو د هغې خویندو ژوند جوړ شو خو که کم خلک په داسې بچیانو باندې په لاره کوڅه کې بیا مذاق وړاوهي یوازې دا ویډیو نه هر یو ویډیو یا هر چا چې کړی وي دا هم نه چې یوازې د اخلاص ویډیو بلکې په سوشل میډیا چې هر یو انسان ویډیو کوي نو د هغه مقصد دا وي چې د بچي ته سره لیپ میلاو شي د دوی دا درد دنیا ویني او د دوی سره خپلې مرستې شریکې کړي ولې تر هغې پورې موږ د خپلې دنیا نه روزو تر کومې چې موږ درد نه وي لیدلی تر کومې چې موږ سریکې نه وي لیدلي دردونه هم نه وي لیدلي او ځکه خو شاعر وایي څه به احساس د بل د اوښکو وکړي چا چې په عمر کې جړلي نه وي نو هغه انسانان چې کم پیغور ته بد دي کم تور ته بد دي کم بیا داسې خویندو داسې بچیانو ته په لاره کوڅه کې پیغور کوي
نو پکار ده چې هغه په دغه ځای کې هم غیرت او پښتو وپالي. که دا ویډیو مونږه د غیرت او د پښتو یو ټکی ګڼو چې دا ښه کار نه دی، نو زه خو یم چې هغه انسان دی بیا داسې خورله په خپل ژوند کې د خپلو بچو سره یو شان ومنیسه، په ځان باندې 2-4,000 روپۍ 15,000 روپۍ چې بچې دا بدله زه درکوم، خو ته ویډیو مه کوه. نو که هغه انسان بیا د غیرت او د پښتو دا ټکي استعمال کړي نو بالکل صحیح ده. که نه وي هر یو انسان په خپله دنیا کې ډوب وي او د داسې بچي سره مرسته خو کولی نه شي، خو په بل انسان باندې تور لګوي. لکه کم چې تیر د بونیر په پروګرام کې یو ملګری و داسې څه کنځلې کړي، ډېر نازیبه الفاظ استعمال کړي. نو زه هغې خبرو له نه ځم، نه په یو انسان باندې زه خپل میشن پرېږدم، بلکې که په سلو کې یو انسان هم زموږ سره ولاړ وي نو موږ به د حق یو انسان سره ولاړ یو. ولې چې په موږ باندې خلکو اعتماد کړی دی او دا اعتماد به موږ انشاءالله تر خپل ژوند آخرنۍ سلګۍ پورې الله دې موږ له وس او توفیق راکړي چې قایم او دایم وساتو. خلک به کنځل هم کوي، سپکې سپورې به هم وایي، خو د اخلاص ته ټیم چې څونه نمایندګان دي د دنیا په ګوټ ګوټ کې د هغې ټولو ته هم زما دا وینا ده چې خلک به هر څه وایي، خپل میشن به نه پرېږدو، جواب به خپل رب له ورکو چې ورځ د آخرت زمونږ او ستاسو دا خدمت یو عبادت وګرځېږي. که په داسې عملونو باندې شوه نو ډېره ګرانه ده، خو که یو عمل الله تعالی ته خوښ شو نو شاید چې زمونږ او ستاسو سره لاره سیده شي. که نه دا دنیا هم داسې ده او راتلونکې دنیا خو ډېره ګرانه ده، په هغې کې د خوشحالو سفر خو د رب نه به یو امید ساتو چې الله دې زمونږ دا ستړي د دې دنیا نه بلکې د هغې دنیا د نجات ذریعه وګرځئ. او د اخلاص ټول ټیم ته زما ډېر ډېر سلامونه او ډېرې نیکې هیلې دي. کم چې مسافر د خپلې مسافرۍ کې په خپل سخت ژوند کې د خپلو بچو سره سره داسې کورونو له خوشحالۍ ورکوي، دا کم چې نیمګړي نیمخوا کورونه تاسو وینئ، نو تاسو د معاشرې هغه خلک یئ چې په تاسو باندې زه فخر کوم او چې تاسو تر کمې پورې ولاړ یئ، نو زموږ دا میشن به انشاءالله روان وي. د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د کیمرامین عمر ایت سره الیاس سهار الله ورکړي اجازت. د لوی الله په امان. السلام علیکم ورحمت الله